دا موږ ماشومان د پاټۍ نه دا کلیوالي به کوو. شکور خان فضل شکور خان دا هم موږ په ماجوکي کې صرف په جنازه کې وینو. نور کسله ورځو د هغه پې وایي چې تاسو د پاټۍ کسان نه یې. نه شکور وایي د ریچا پاټۍ نه نه رور، خو پې وایي چې تاسو د پاټۍ کسان نه یې. دا خو پاټي ماټي نه مني. دا ماشوم دی، نه د پاټۍ شته، نه د په د علاق نشته، د پاټو هم پې نشته. زه شکور ته وایم چې ته کوم ځای، فضل محمد ته وایم ته کوم ځای، یا د ډي پي او صاحب ته وایم چې ته کوم ځای. ایسې داسې ستا نه ښکاري چې کوم دا ماشوم ډوب کړی دی. زه به په هغه د دې په یاد د دې ماشوم په هغې کوم. د 400 ټیمو دی، څه شو د ټیمانه چې دې خوا چوکه پورې تاسو نه شئ راوستې. تاسو ټول خپل داسې وګڼئ چې دا ستاسو نه پیدا دی. د دې ماشوم تپوس وکړئ. بېرحماني والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو را ټولو شکریا چې موږ لم ټیم راکړو. خو زه د 400 د پی ټي آی خلکو نه نن تپوس کوم. زمونږ یو ورور به وي دا چاړاګان دي، بلکل چاړاګان دي. هغه چاړاګانو به وي موږ سره 400 خلکو غیرت کړی دی. ای بې غیرته خلکو، نن د هغې خلکو غیرت ته وګورئ او تاسو خپل بې غیرتوب ته وګورئ. نن تاسو سره خلکو غیرت کړی دی. تاسو به خلکو ته وي تاسو موږ سره غیرت وکړو، وایي موږ له اوډ راکړو، دوی پاس کړئ کرسۍ ته یې ورسولې. خو ای بې غیرته ایمنیګانو امپیاګانو او چاړاګانو صرف د خپلو عیاشو لپاره او خپلو کرسو لپاره منډې تللې وښې. د کوم غریب سړي تاسو تپوس کړی دی؟ کوم غریب سړي ته م کار وکړو؟ ته ما ته به 400 خپل نرتوب وښایه. د پی ټي آی هر ورکر تاسو په حل باندې حساب کو، په خپل په اسمبلو کې په غلو حساب کو. خو اوس زه د 400 غیرتمندو خلکو ته وایم چې دا بې غیرتو خلکو په تاسو ننګونه کول چې دا غیرتمند دي. اوس غیرتمند د ځانه جوړ کړه او دې بې غیرتو خلکو له په مخ ته پیلې ورکړه. صوبایي حکومت مردا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو د 400 غیرتمندو، نن تاسو دا ماشوم دا ګلالې بچی وینئ. سهار وختي زه 5 بجې راوتم. لا اله الا الله محمد رسول الله. مور به ارامي روړي که دروغ درته دې کې څه وایي. سهار وختي زه راوتم په فیسبوک په سوشل میډیا. زه دا د امپیاګانو ایمنیګانو ته دا ډي سي چې دلته ناست دی، دا بې غیرتو ډي سي، بې غیرتو ته زه کوم چې ورسره د دفتر ته وګوره. شاخي مقل یې جوړ کړی، شاخي مقل. دا ډي پي او دلته ناست دی، ورسره هغه دفتر وګوره. شاخي مقل یې جوړ کړی ځان له. زما بچی به دلته په اوبو کې ډوبېږي، زما بچی به د باران په اوبو کې ډوبېږي. ای شکور خان، خدای دې کور ورکړه. شکور خانه، ای فضل خان، خدای دې کور ورکړه. ای ګیدا پوره، خدای دې کور ورکړه. خدای ته دا بچي مړه کړه، خدای دې تا بچي مړه کړي. تا د ماجوکي په خلکو باندې ظلم وکړه، تا د ماجوکي په خلکو باندې جبر وکړه. خدای دې کور ورکړه. تباه شي، راشه د ماجوکي خلوینه، د ماجوکي د رونو خویندو، زما د کشران مشران چې ولاړ دي، د دې خان وګوره. لږ باران وشي، نیمه ګېټه باران وشي، د دې خوارانو کورونه چې کوم دی نو هغه پر اوبو کې راوغورځېږي. ګلالي ماشومان، خدای دې کور ورکړه. فضله، خدای دې کور لوټې کړه. یګنډه پوره، خدای دې دا ښځه مټې زه بوتلې کړه. څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ماجوکي سره تعلق لرم. وصال شاه باچا مې نوم دی، چیرمین یم. صوبایي حکومت نه، خصوصي کې له ضلعي انتظامیې نه چې د ماجوکي دا دیریني مسله ده، د اعراب ده، نکاسیاب مسلې دي. خو امنیه صاحب، ام پي اے صاحب او صوبایي حکومت چرم دې اړخ ته پام نه کړی. نه داسې ګڼي زمونږ د احتجاج جاري دی. دې خاندان سره زمونږ هر قسم له تعاون دی. موږ به دلته ناست یو او تر څو پورې چې حکومت موږ ته دا دغه شورټي نه راکړی چې یاره په دې تجاوزات دي، د دې اصلي شکل دی، خلکو نیولې دی. بار بار موږ دا مطالبه کوو او هر باران کې زمونږ د علي په کورونو کې، په کمرو کې، حتی رای چې زمونږ ماشوم بچی شهید شو، نو موږ भरपूर मजम्मत को और दे नाकाम सूबाई हुकूमत बांधे सख्त तनकीद को चिदागी तरजीहात द अवाम न दी अगर नूर से दी ग्रानो कतुन को तासु दगा खबरी और
چې په بعضې بدو کې خیر وي چې 400 دغه خلک زه راویښ شو او مزید چې کوم دی نو خطره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ عزتمندو مشرانو کشرانو زموږ نور ډېرې خبرې نه کوو. زموږ دا یو مطالبه ده چې 20 کاله شو زموږ ماجوکي هر کال هر پشکال کې ډوبېږي. زما مشرانو کشرانو ام پی اے صاحب او ناصر مانا صاحب لږ راشئ او نور د موږ هېڅ مطالبه نه کوو، هېڅ مطالبه نه کوو. زمونږ صرف دا یو مطالبه ده زمونږ ماجوکي له کار وکړي. زمونږ ماجوکي له کار وکړي. دا ولې ګرانو کتونکو راشه دې خواته راشه. دا ګرانو کتونکو تاسو وینئ په فاروق اعظم چوک کې موجود یو. دی رایوي درسته هغه 402 ګیندا ټول دا پی ټي آی والا دا زما شاته چې څونه وینئ که نه دوی د ګریوان ترې را دانګي. دا ګریوان ده نه نیسي جګړې در سره کوي. نن چې ډوب شو هغه ماشوم قرباني به انشاءالله رنګ وروړي. څه به په دې ما خو چې اول هم خبره وکړه تاسو ته بیا هم راته وایم ډېرې نه اوس په دې ساعت په دې ټایم د شکور خان راشي، ناظم اعلی صاحب راشي، اسسټنټ کمشنر دی راشي، ضلعي انتظامیه راشي، غونډې پاټیارې راشي. ماجوکي ډوب دی. زما جي په خپله په پرسانډو کې کوټې سره ته به طور پروف کړم زما بچي سبق له نشي راتلی. ته د دې غونډ کلي نه تپوس وکړه. زه د کلي په اخره کې پروت یم. غونډې اوبه زمونږ په ماجوکي کې دي. په ماجوکي کې د هغه سره پولیس سټینډ نه والا تر د سیاب ته کوره پورې داسې کور نشته چې په هغې کې اوبه نشته. دا زمونږ مشران دي. موږ دې ته ریکویسټ کوو په دې ځای باندې د غونډ تحصیل د دې غونډ ټیشن او د دې ملک آباد د دې غونډ ځای اوبې راوالې دي. مخکې ورته د عراب غم نه کوي. بله ورځ راغلې موږ سره خبره وکړله چې تاسو به د عراب موږ درته سیټ کړو. هغه عراب دې ونه کړو. مخکې ورته عراب غم وشي بیا پرې ته د کلي اوبه راوخه. چې ماشوم مړ شو تاسو هم راویښ شوې. د دې نه مخکې زما عزتمندو وروڼو زما فضل حسین نوم دی د ماجوکي ما دې ټیمې والا چې کومې خټې راوښکې هغې خټې پسې زه راووتم. ما ورته دې له ګاډۍ راوله دا یو سا وینا ټیر پنچر شو او موږ به سبا راځو. په سبا رانهدل هغه خټه واپس ور پرېوته. نن زموږ دا ماشوم مري. موږ څوک څه کوو؟ یو سړی پاټۍ والا راځي څوک وایي زه رسنه ولاړ یم او څوک وایي زه رسنه ولاړ یم. نن زموږ غم پکار دی. نن زموږ غم پکار دی. 14 کاله خو چاله وټ ورکړه که نه ورم که شکور خان نه ورکړه ټول هم پاس کړي دي په شل پیرې. نن زموږ د دې ماشوم غم پکار دی. د دې ماشوم ته وګورئ. د دې ماشوم دا ټولو غم دی. دا یوازې زما غم نه دی ټول کلي غم دی. انسانیت دی. السلام علیکم. زما نوم احسان الله دی. زه هم د دې ماجوکي یم. ټي ام او اکسین او ای سی ټول راغلي وو او ما نن 2.5 کاله مخکې زه اریګیشن ډپارټمنټ ته 2 پیرې تللیم. زما د لاس دستخط هم پروت دي، زما د لاس درخواست هم پروت دي او زما به خپله CIC او موبایل نمبر هم شته. زه هغې له لاړم هغې ته مو وویل چېرې زموږ دا عراب دی په دې باندې 3-4 یونیکونسل په دې باندې روان دي. دا شعور د تحصیل اوبه د پړانګې دا ټول اوبه د کولاډې د اوبه زموږ په دې عراب باندې روانې دي. دا ټول اوبه روانې موږ 2-3 پیرې ورکړو. زه ټي ام او له تلم. زما د ټي ام او زما د لاس دستخط یې پرتې دي. زه تلې ما ټولو ته مینت یې زارۍ کړي دي چې بی دا اوبه زموږ ماجوکي ډوبېږي. څو پیرې موږ تللي وو مینت زارۍ هم ټولو ته وکړو خو اوسه پورې د دې خبرې څه حل ونه وته. راشي تصویران وباسي. زه ما خپله پیسې راغونډې کړي دي لږې لږې سل 200 راغونډې کړي او ټي ام ای والا مې ورکړي دي. پټرول مې ورته اچولي دي او دا عراب هم راوچت کړی دی. خټې مې ترې اوچتې کړي دي. دقه موږ چې کوم دی نو کړې ده خو د هغې باوجود هم راشي تصویران وباسي او خبره ختمه شي. نو زه دې ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ اوس خو چې څو شو بس هغه شو. ور دې نه پس تاسو راشئ وګورئ دا حالات وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ندیم نوم دی. زم د ماجوکي اوسېدونکی مجي. ما بله زم ټیمې والا ترین کړی چېرې تاسو د خټې روغ کړي دې پسې جنریټر راولېږئ دا ګن من لرې کړئ. یو جنریټر وړی په دویمه باندې چې پیرې له راتلو په ترنګو شو چېرې د مفتي صاحب دی کې ګن دی هغه لرې کړي دا پرېږدی. دي د مفتي صاحب ځای ته نه دي تللی. ما په دې خپلو سترګو دی چې کولاډېر ته تللي دي د یو کوڅې نه ګن راوښکه هغې پیچې روټۍ هم کړي هغه ګن دې هم غورځولې. بلکې موږ ورته وویل چېرې ګاډۍ راولېږئ صفایو کې دي وایي موږ سره د ډیزل او د پټرولو پیسې نشته. نن چې دا د مردان په روډ دا نالې جوړېږي دې دپاره دا پیسې د کم ځای نه راځي. دا تنګي روډ باندې چې دا نالې جوړېږي دې له پیسې د کم ځای نه راځي. په رازاړو کې پوتمانځو کې چې صفایانې کېږي دې له پیسې د کم ځای دا د ټیمې دفتر نه راځي. چې موږ ورته رنګ وکړو نو موږ ته شل بانیو کي او که دې خو نه دې خو د خلکو دپاره کارونه دي. ډي سي پي صاحب زرداد خان مذاکراتو له راغلي. زرداد خان ملګري دغه دي د هغوی غوسه د هغوی تکلیف هم په ځای دی. ټیمې دغه دي نو څه خبرې ته وشولې څه وایي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دې سره څوک داسې مشر نشته. موږ ته ووایه که مشر څوک راولئ مشر څوک راولي خیر دی خو موږ هم وایي پرېږده دې هغه خپل هغه غم دک دی چې دلته کې دغه مشران یو دوه راولي موږ ورسره کښېنو. نور مشران موږ ورسره کښېني خبرې اترې ورسره کوو خو څوک شته نه بدقسمتۍ دا دلته دې سره څوک مشر نشته. صحیح
ګرانو کتونکو 400 په فاروق اعظم چوک کې موجود یو. بیا وایم چې دی رایې درست دی، دې خلکو په داسې ایمان روړی دی مونږ چغې سورې وخو دې مری ته مرادانګي. بله ورځ پړانګې ډکې شوي وي د اوبو نه، نو ډېرو خلکو په هغې باندې کمنټس وکړل چې دا دروغو میډیا ده او دلته کې چې کوم دي اوبه د سره راغلي نه دي. خو نن د فاروق اعظم چوک ته د خلک راووتله یو تنکي ماشوم چې کوم دی قرباني ورکړه. هغه قربانۍ چې کوم دی نو دا خلک راویښ کړل، نو خو اوس هم راویښ نه شو. 14 کاله شوه په چیلنج سره د فاروق اعظم په چوک کې وایم په دې کې به دنیا پی ټي آی والوي 50 کاله راله 400 وروسته بوتله 50 کاله. راځه دا ګز او دا میدان چې خبرې ترې وکړو چې 50 کاله او دې کې ذمهوار دا ووټران دي، دا پډنګریان دي، دا چې ډوب دي. څه وایي سړی په جیل کې د سړی هلته کې دی، لکه دلته د خپل امپیو مینې غم کوه په فیسبوک کې نه چېرته دې ولیده، نه دوی خپلې خبرې کوي نه بیا موږ خپلې خبرو ته پرېږدي چې دلته چاته مایک نیسي خبره وکړه. نه مړه امپیو مې خفه کېږي، ام ان اې مې خفه کېږي. دې ځای کې هم چې کوم دی په مردان روډ باندې کندې ویستې دي کلبې جوړوي، راشه په پړانګو ام سي 1 ام سي 2 ام سي 3 ته راشه، هلته کې هم دغسې ډبونه ولاړ دي. ښه ټیمې وایي ما سره چې کوم دی نو تنخواه راله نه را کوي، نو چې تنخواه نه راکوي استعفا ورکړه. ښه ګاډي نشته نو هلته ځان له پنچر کوي، نو چې ګاډي نشته وسایل نشته څه په اسلام آباد کې ګیر دي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ځکه چې موږ سره دې 400 خم دی. دغه خلک د ووټ په ټیم کې داسې بدل شي داسې بدل، دا ماشوم متې نه بلکل چې کوم دی نو هېر شي. او دې کې د هرې طبقې خلک روتي ډېره زیاته د افسوس خبره ده. دا غریبانان خلک لري ځان له کورونه اغوستي دي، هغه په اوبو کې ډوب دي. دې خلکو دا خبرې وکړې چې د ټولې 400 اوبه چې کوم دی هغه په موږ ته راپرېږي نه، دوی پکې اوس برسنټۍ ګري. هغه یو ملګري پکې وي که نه چې موږ برسنډو ته جوړ کړو، برسنډۍ پکې کرو او برسنډۍ هغه ځای کې کېږي چېرته چې اوبه زیاتې وي. دا ماشوم هغه ځای کې مړ شو چېرته چې اوبه زیاتې دي. نو دوی ته د هدایت دعا کوو، د هدایت، ځکه چې په درېیم ځل یې تیندک وخوړه او همدغه خلکو له چې کوم دی ووټ ورکوي او بس دوی ته پکې ځان خیر ښکاري. خو دا ماشوم چې کوم دی دا به د هغه وټرانو نه تپوس کوي پروس په قیامت باندې. دا ذمهوار ټیمې نه ده، دا ذمهوار دوسې نه دی، دا ذمهوار چې کوم دی دا انتظامیه نه، دا امپیو یې نه چې دوی دا یارولي شو که نه، نو دوی به کار کوو چې دا دلته کندې ویستلې خځلې دې راویستلې او بیا وړې نه. نو ډېره د افسوس خبره ده. الله دې دوی له صبر ورکړي او دې ملګرو ته دا وایو چې ستاسو د احتجاج برنګ روړي خو کلک ودرېږئ، ټینګ ودرېږئ، په خپل موقف ودرېږئ او تکلیف به چاته نه ورکوو. او چې دا مسله حل شوې نه وي، دا بارونونه را روان دي او نن سبا خو داسې عذاب را باندې نازل دی چې د باران د موسم او د سیزن پته نه لګي. ښه اسلام آباد شان ځای کې وګورو 19 کاله پس پکې باران کېږي، ګاډي پکې وړي، نو موږ به دریای سوات، دریای کابل، دریای چیندي او د دې کندو نه راګیر یو. نو دا موقع رالی سکندر شیرپور دلته کې موږ د سیلاب نه بچ کړو، خو دې خلکو هغه ته مو نه کتل. دا پشتې غر وړي، پرویز خټک نوخار ته یوړي، دا شابړه بابړه دا په دې کې راګیره ده. دې مشرانو کشرانو دې ته مو نه کتل چې څوک ترقي کوي، دا زموږ د سر ګل دی. څوک هم چې د سیلاب نه بچ کړي دا زموږ د سر ګل دی. څوک چې د نالۍ جوړوي دا زموږ چې کوم دی نو مشر دی. نو دوی مشر څوک دی؟ تقریرونو والا، ډوزو والا او بیانونو والا. دا ټول د ما شاته چې ولاړ دي دا ټول هغه خلک دي. والله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډېره مننه، خوشحاله